بسم الله الرحمن الرحیم. د چا په خوږو خبرو کې راتلل نه دي پکار. دا خوږې خبرې اکثر له بعض داسې ګڼکپان کوي چې په خپلو خوږو خبرو کې دې راولي ځان سره. که ستاسو خیال کړي وي اکثر له چې کله کوترې سوک نیسي نو هغې ته دانه ور واچوي، نو دا دانه هغه ته د دې لپاره نه اچولي چې دوی په خېټه ډکه کړي، دا دانې ورته اکثر له د نیولو دپاره اچولي وي. د ګڼکپانو په رنګ ټون باندې تاسو اکثر له وګورئ طارق جمیل صاحب بیان به پې لګولي یا په د شیخ سدیس صاحب والا تلاوت لګېدلی وي، اکثر له دقه ګڼکپان وي. دا ضروري نه ده چې څه ظاهري تاسو ته ښکاري او هغه په حقیقت کې ممکه شانتي. په بعضې خوږو خبرو کې خلک اکثر له پسو شي. موږ په پښتو کې وایو که نه اشنه باغونه خول، د چا اشنه باغونو ته نه دي کتل پکاره. ریئلسټک ځان نه جوړ کې ریل لایف ته وګورئ چې په ریل لایف کې تاسو ته څه ښکاري او څه تاسو ته په حقیقت باندې ښکاري، دقه اصل خبره ده. د چا په خوږو خبرو کې راتلل نه دي پکار. خلکو دامونه خواره کړي دي، څوک دې په څنګه وخي، څوک دې په څنګه وخي، څوک دې د دین په نوم باندې وخي، څوک دې د مذهب په نوم باندې وخي، څوک دې د استاذۍ په نوم باندې وخي، څوک دې د شاګردۍ په نوم باندې وخي، څوک دې د خپلولۍ په نوم باندې وخي او څوک دې د بل څه په نوم باندې وخي. خو دا دامونه دي، دا اوس مونږ ته خواره دي. په دې زندګۍ کې مونږ ته دا ټولې خبرې په حقیقت باندې مخې ته راځي. اکثر لکه تاسو کتلی وي نو دا ګڼکپان چې کوم وي دا اکثر له د زندګۍ په دې دامونو کې داسې څیزونه مونږ ته را مخامخ کې چې په هغې کې مونږ وښویږو. دغه ښویدل زمونږ همدقه شانتي وي چې مشران وي که دا هوښیاریان نو د کمقلو به څه خوړل، کمقل نو وي هوښیارانو به څه خوړل. دا الفاظ چې کوم زمونږ دپاره استعمال شوي دي دا هم زمونږ دپاره استعمال شوي دي. که مونږ ځان کمقل کو او په ورکوټې شانتې خبرو باندې وښویږو نو همدقه هوښیاران چې کوم ته اوس نن سبا ګڼکپان ویلي کېږي دا به مونږ الواق تیر کړي. نو دې ته کتل پکار دي چې زمونږ ریل لایف کې د هغوی کردار څه دی. خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.